ګرانو کتونکو صوبایي صدر قومي وطن پارټۍ سکندر حیات خان شیرپور سره به څو خبرې کوو چې د بیرسټر عمر بختیار خان دیرې ته راغلي وو د هغوی والده هغه وفات شوې وه او په هغه شپه باندې شیرپور خان خو هم راغلي نو د پی ډي ایم خو هم حصه ده د موقع نه به پیدا اخلو او څو خبرې به چې کوم دی نو د صوبایي صدر سکندر حیات خان شیرپور سره کوو. یقینا په غم ښادۍ کې په علاقه کې د هغوی کردار چې کوم دی هغه د چا نه پټ پناه نه دی او مونږ خو دغه فخر کوو چې مونږ د شیرپور خان د کلي یو په دې باندې مونږ ته فخر دی خو په داسې موقعو ورسره خبرې اترې خو هم کوو. سکندر خان ډېره زیاته مننه. په دې بجټ باندې به خبرې اترې کوو په دې موجوده حالاتو کې چې دا کم بجټ وتلی دی ته په کم نظر ګورې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان تاسو ته پته ده چې تیر کال یو نیم نه ملک ډېر لوی دی معاشي بحران نه تېري لګیا دی. معاشي بحران خو خیر د تیر حکومت چې کوم څلور کاله کوم حکومت و د هغوی چې کوم قرضې اخیستې وې کوم دغه کړي وو د هغې د وجې نه هغه بحران جوړ شوی خو اوس هغې کې نور هم اضافه شوې ده او ګرانۍ کې رس رضا اضافه کېږي لګیا ده. په دې حالاتو کې زما په نظر چې دا کومې تنخواګانو کې اضافه وکړه شوه دې ته یو ښه نظر سره کتې شو. څه لږ ډېر چې د زمیندارو له ریلیف ورکولو چې د خاورو قیمتونه او دغه بارې کې دوی ذکر کړی چې هغې کې کمی به راولو د تخمونو باندې ډیوټیز ختمولو دې ته ښه دغه سره ګورو. موږ اوس هم دا دغه دی درخواست دی د مرکزي حکومت نه چې پکار دی چې دوی د غریبانو د مشکلاتو ته وګوري او د ګرانۍ کې نور هم کمی راوستلو کوشش وکړي که دغه شانتې پټرولیم کم پروډکټس چې دي پټرول ډیزل قیمتونو کې کمی راوستی شي چې هغه راشي چې دې سره لږ خلکو ته ریلیف ملو شي. په دې حالاتو کې زما په نظر چې نوې هغه لحاظ سره ډېر ټیکسونه ونه لګېدل نو یو کوشش د هغوی ښه دی خو مزید دې کې پکار دی چې اضافه وکړی شي او نور هم خلکو له ریلیف دې ورکړي. دې نه پس به بیا صوبایي بجټ وي نو هغې کې څه تمه ساتئ چې په کومه طریقه باندې وایي الیکشن ممکن دی څونه وخت کې داسې امکان لري؟ یو خو الیکشن لپاره خو ګوره دې ځل په مرکزي بجټ کې پیسې هم کېښتلې شوې نو دې نه خو دا اندازه کېږي چې دا انټنټ شته او زما خیال دی چې الیکشن خو به کېږي دې کال کې به کېږي د تاریخ په لا فیصله کېږي خو الیکشن به کېږي. څو پورې چې صوبایي بجټ دغه دی زموږ صوبه د ډېر مشکل حالاتو نه تېرېږي لګیا ده. یو طرف ته 9 کاله د پی ټي آی دور تیر شو چې هغوی دا دعوه کوله چې هغوی ډېر مثالي حکمراني کړې ده او د هغې نتیجه دا وتلو چې نن زموږ صوبایي حکومت چې د میاشت اخر راشي نو په دې سوچ باندې ناست چې دا تنخواګانې به د کم ځای نه ورکوو. ډېر عجیبه پوزیشن دی او بیا خصوصا په مرکز سره زموږ ډېر مسلې دي. په دې 9 کالو کې خو هغه کې څه هېڅ قسمه پیشرفت نه شو. زموږ اوس دا تمه ده چې د کوم اتحادي حکومت دی چې دوی به دې طرف ته توجه ورکوي به او د صوبې د مشکلاتو کې به کمی راولي. تیر ځل هم چې کله موږ وزیر اعظم سره ملو شو نو موږ هم دا ریکویسټ یې کړو او د هغې نه پس ته زما خیال څه لږې ډېرې پیسې صوبې ته ریلیز هم شوې خو مزید هم دې کې دغه کولو ضرورت دی ځکه چې زموږ د بجلی په دغه کې چې کوم ته نیټ هیډل پروفټس وایي هغې کې زموږ مرکز ته پیسې جوړېږي. دغه شانتې آیل اینډ ګیس سیکټر کې چې دی زموږ پیسې مرکز ته جوړېږي. نور هم داسې یو څو ایشوز دي چې هغې کې مرکز د طرفه چې کوم ته دغه ملو شي نو دا صوبه په خپل وسایلو باندې خپل خپو باندې ودرېدی شي. څه ګڼئ چې پیسه چېرته لاړه آیا چې دلته کې په د پی ټي آی حکومت او په مرکز کې هم د پی ټي آی حکومت نو د دغه بقایاجاتو لپاره دوی څه کوشش کړي؟ ښکاري داسې چې دا کیس اډو بیلټ شوی نه دی او کوم دغه چې په کار چې دوی رول پلی کړی وي رول یې نه دی پلی کړی. اوس دا تمه لرو چې دا خبره دې اوچته کړی شي صحیح صوبایي حکومت ته هم دې کې دغه وکړي او زموږ طرف نه هم پې پوره ورسره سپورټ به وي ځکه چې دا صوبه زموږ ټولو مشترکه صوبه ده او د دې مسایل چې دي دا زموږ مشترکه مسایل دي او دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. د نومۍ واقعاتو ته څنګه ګورئ او دې وخت کې چې کم ورکر په جیلونو کې دی یا کم پریس کانفرنس یې کوي نو د دغه ورکر لپاره آیا تاسو قومي وطن پارټي څه آواز پورته کوي؟ یو خو 9 مۍ باندې چې څه وشو زما خیال ډېر افسوسناک واقعیات دي او د پاکستان په تاریخ کې چې ته داسې نه شوې د دې چې څومره مغندنه وکړو نو کمه ده.
احتجاج بالکل زمونږ ټولو جمهوري او آئینی حق دی خو د احتجاج دا مطلب نه دی چې سړی قانون او آئین په لاس کې واخلي د هغې دا مطلب نه دی چې هغه ادارې چې کوم زمونږ د تحفظ لپاره جوړې دي چې د هغوی خلاف دی دغه وشي او د دې ملک ته د نقصان ورسولی شي نو په دغې حوالې سره مونږ د دې مذمت کوو چې داسې قسمه احتجاجونه نه دي پکار څو پورې چې تاسو دغه ذکر وکړو چې دا کم کسان نیولي شوي دي زما خیال د دې پوره یو خو تحقیق پکار دی زیاتر کم چې دغه دي هغه خلک نیولي شوي چې بې ګناه خلک دي هغه خلک دي چې عام ورکر دی کم چې لیډرشپ یا چې کم دي شي کې انوالو وو پکار چې په هغوی باندې د لاس واچولی شي هغه خلک نه چې هغه بل چا ګمراه کړل یا یو لاین باندې ورچولی دي هغه خلکو له سزا ورکولو څه فایده نشته دا خو زما خیال دی چې ډېر پکې داسې خلک دي چې هغوی د دې اصل واقعات او اصل دغه نه دغه هم نو خو وخت کې جذبات د هغوی دغه کړی شوي دي او په دې کې دغه شوي دي نو دې کې مکمل پکار چې تحقیق دې وشي او بې ګناه خلک چې دي هغه پکار شي ټول پرېښودلی شي دې وخت سره د هغې ورکرانو سره مونږ همدردي کوو چې لیډرشپ په یو لاین باندې ور واچول او بیا نن تپوس کلم څوک نه راځي نه جیل ته څوک راځي نه ولا تاڼه تحصیل څوک کوي نو هغې ورکرانو سره زموږ همدردي ده چې داسې دغه پرېښودلي شوي دي بې تپوسه بې یار او مددګار پرېښودلي شوي دي نو هغوی سره زموږ همدردي ده او زموږ نه چې څه کیدی شي موږ به وله کوو کوم خلک چې پارټي پرېږدي قومي وطن پارټۍ ته راځي ستاسو دروازې ورته کولو دي څه داسې شی ګوره دا خو د هرې سیاسي پارټۍ دروازې کولوبي او سیاست کېږي په دې چې سړی ځان سره نور خلک قومي وطن پارټۍ پیداوار دي چې دې نه تلي دي چلي زده کړی دی خړپوس یې کړي دي خو دوباره وایي چې موږ به پرېږدي او که نه الف خان ګوره سیاست کې یو دغه نه وي حرف آخر دغه نه او غلطۍ کېږي هغې کې به دغه کوو ملګرو په سلام باندې هغه ملګري چې چا موږ سره په سخته کې ودرېدل د هغوی چې رضا وي بالکل چې څوک راځي موږ ته هېڅ پرې اعتراض نشته صحیح سکندر خان اخیرنۍ پوښتنه کوم نومایي واقعه باندې شیرپو خان دغه شانتې په جیل کې استادو په مشرۍ کې دغه شانتې تحریکونه روان وو ډنډې هم وې وهلو مو بیرسټر صاحب مو نور داسې کارکنانو مو څه فرق ګڼئ د سیاسي لیډر او یا د کارکن پوخه دا نن سبا چې دا کم کنزلمر ما خو تاسو ته مخکې وویل چې یو خو ګوره د تحریک انصاف چې دی زموږ روایات یې ختم کړل زمونږ کم کلتور چې و د مشر کشر یو دغه هغه شی یو طرف ته دغه کو بل دې سره یو ډېر عجیبه داسې دغه راغی چې دا ملک خو زموږ ټولو مشترکه دی او که یو ځای کې سړی خپل قانوني آئیني احتجاج هم کوي نو هغه د هغه قانوني حق دی خو هغه د قانون دایرې دننه بیا کول پکار دي دا نه ده چې هغه سړی دې حد ته لاړ شي چې قانون او آئین هم خپل لاس کې واخلي او بیا ملک ته نقصان ورسوي د ملک ادارو ته نقصان ورسوي یا د ملک بدنامي پکې وکړي د ملک املاکو ته نقصان رسول هم چې دی ملک ته نقصان رسول دي نو دا زما خیال ډېر ایکسټریم هغه دغه دی او دا بدقسمتۍ نه د څو کالو نه که نه چې دا تحریک انصاف سټارټ شوی نو دوی دا شی دې له فروغ ورکړی دی صحیح څه پیغام جي کارکن له الیکشن را روان دی الیکشن لپاره تیاری څنګه رواني کارکنان ته څه ټولو ملګرو ته همدغه دغه دی چې به یې تیاری نن نه شروع کړي او الیکشن کې به بھرپور حصه اخلو او انشاءالله کامیابي به موږ ټولو ته ملاویږي ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو تاسو د سکندر حیات خان شیرپو خبرې ترې واورېدې څنګ کې مې ولاړ دی بیرسټر عمر بختیار خان عمرزی د چا چې والده صاحبه وفات شوې وه یقینا نن درېیمه ده خو مختلف طبقات خلک چې کوم دی هغه را روان دي نو دغه تاثرات په د دوی نه هم اخلو مور وي او مور سره بیا کومه رشته وه یقینا خو خلکو چې وله کومه مینه ورکړه یا کوم راتګ د سیاسي خلکو را روان دي نو په دې باندې بیرسټر صاحب څه وایي خپل تاثرات تاسره دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم لاول خو الف خان ورور ستاسو په دې شیشې په وساتت باندې زه ټولو اوریدونکو لیدونکو کتونکو ته وایم چې دړه د خلاصه
یو پیر الحمد او درې پیرې کل هو او درود شریف ووایه او زما مور ته وبخئ هغې ته هم دعا کوئ مونږ ته هم دعا کوئ بالخصوص او بالعموم. بیا ستاسو په وساطت باندې زه نور خو څه نه ویل غواړم خو صرف د دغه ټولو خلکو شکریه ادا کوم چې کوم راغلل هغې کې غریبانان دي زمیندار دي دکاندار دي نوکر پیشه دي سیاسي خلک دي مشران کشران علما دي ججان دي وکیلان دي ډاکټران دي یعنی زه به دا ویم چې د الله تعالی ډېر لوی رحم فضل و چې د دنیا د هر قسم شعبې نه چې کوم پیژنګلو ستاسو میډیا والا دي ټول ښه په اخلاص سره لاول موږ سره په جنازه کې شرکت وکړو او ډېره درنه جنازه الحمدلله وشوه او بیا هغې نه پس د جنازې نه پس دلته کې م راغلل دعاګانې م بار بار وکړې ننه پورې دا سلسله جاري ده او ډېرو میسیج وکړې ډېرو ټلیفونونه وکړل او هلته کې م وله ختمونه وکړل په کورونو کې م روزه مبارک ته م لاړل هلته م ختمونه وکړل نو زه د دوی ما سره الفاظ نشته چې په کوم الفاظ باندې شکریه ادا کړم خاص کر د دې ټولو چې کوم پخپله دلته راغلل خدمتونه یې وکړل ډېرو پکې دړه د خلاصه خدمتونه وکړل نو چې څومره راغلي دي زه فردن د دې نومونه نشم اخیستلی خو کوم د بار ملکونو نه سعودي عرب کې خلکو عمرې وکړې نو دغه هم الحمدلله د وټساپ په ذریعه امریکې نه یورپ نه دی نه دغه وشو نو دا ټول چې دي زه د دې ټولو شکریه ادا کوم خو ما نه پکې څوک پاتې شوي هغې دې خفه کېږي نه خو الحمدلله څومره چې خانې سره تړلي خلک وو هغه شانتې زمونږ یار دوستو رشته دارانو زمونږ د دې شعبې د وکالت سره تړلي خلک وو کو ججانو کو وکیلانو کو منشیانو نور دغه دا شانتې افسرانو ورسره او نور داسې وو ډېر پکې داسې وو چې د چا په وجه راغلي چا په وساطت راغلي وو زه د ټولو ډېر زیات شکرګزار یم او بس ما سره الفاظ نشته بس لنډه تنګه دا ده چې زه شکریه ادا کوم ستاسو ټولو میډیا والا او دا څومره چې خو بس دغه راته سوال کوم چې مور دپاره مې هم دعا کوئ پلار دپاره مې هم کوئ موږ دپاره هم کوئ او موږ سره چې چا مرسته وکړي د ټولو دپاره دعا کوئ دا ستاسو ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو بیرسټر عمر بختیار خان خالد بختیار خان عمرزی ایډوکیټ فرید بختیار خان د هغه ټولو خلکو چې چا په ټیلیفون باندې چا په میسج باندې څوک راغلي دي هغه سیاسي ګوندونه دي سماجي دي عوامي دي تاجران دي چې کومه طبقه ده نو د هغه ټولو په دغه تعزیت کې په جنازه کې په شرکت باندې شکریه زمونږ په وساطت باندې ادا کوي او غوښتنه کوي چې زما د مور دپاره خصوصي دعاګانې وکړي الله تعالی دې هغې ته جنتونه نصیب کړي او الله تعالی دې دې خاندان له صبر ورکړي او ستاسو نه مې دغه اپیل دی چې خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ.